غونډاګردي خپلو ځمکو قبضې نه منو بله ورځ ده چې کوم اقدام کړلی دا ټوریزم علاقه ده او د ده سره چې کوم غونډاګان راوستي دي د بهر علاقو نه او اسلحه سره وه او دلته یې فایرونه کړل دي دا ټوریزم علاقه ده مونږ پوره امنه خلک یو مونږ دلته امن غواړو مونږ دا نه غواړو چې یو سړی دې په مونږ پسې راشي فایر دي کوي زه د حکومت نه دا خواست کوم د ډي آی جي نه د آی جي نه د ډي سي نه او د کمیشنر نه غونډاګردي خپلو ځمکو قبضې نه منو او خلک غواړم دا چېرې داسې یو پراجیکټ راشي د ترقیاتي یو څیز راشي او هغه علاقې ته فایده ورسي نو هغه خو بالکل د هغې هغه په نظر باندې ډېر لرې پورې څه نه راځي ځکه چې کم دلته نوکران دي یا ضرورت و هغوی ته نو هغه هم هغوی د مردان نه پېښور نه راوستي دي حالانکې زما په دې علاقه کې دلته انجینیر هم شته دلته ډاکټر هم شته دلته کې هر قسم خلک هغوی ته اویلیبل دی ښه کوالیفاید خلک شته خو چونکې هغه زمونږ دا خلک چونکې شریف دی او هغه د هغې شرافت نه غلطه فایده لي نن کوم د کانفرنس دی او کوم په موضوع خبرې دي دا زموږ په 701 کانال ګرین ویلي باندې خبره ده چې دا زموږ د دې قوم مشترکه جایداد دی او په هغه بندوبست کې په 1986 کې په دیو پسې په بندوبست کې دیو دا چې زموږ نه په غلط فهمۍ دلته دا خلک چې دا د غرونو خلکو دیو ته دا پته نه لګېده چې انتقال څه ته وایي دا زموږ د نیکه د وخت نه را روان دی زموږ چراګاه ده په دې باندې موږ قلنګونه اخیستي دي زموږ مشرانو چې بیا پې موږ اخیستي دي دا زموږ ټول مشران ناست دي دا سره ناست دي نو دیو د کپني چې راله په 2014 کې 15 کې کپني راله وسیم رحمان چې کوم د کپنۍ مالک دی هغه مابود دی ګرین ویلي ته په دې کې مې وګرځو ما ته یې ویل دي کې ماله ځمکه واله ما چې له څه ټایم ځمکه اخیسته شروع کړه د پښتنو سره انتقالونه په هغه وخت کې انتقال د 1 लाख روپو نه والا او د 3 लाख روپو پورې کانال ما دله اخیستی دی 293 کانال ځمکه خو ده ما ته ووایي چې کله زه قبضه اخلم نو بیا به ما ورته دا ووایي چې ګوره ځمکه د ملم جبهې د قوم د خالي په بندوبست کې په غلط فهمۍ کې دا ځمکه به د پښتنو پسې ختله نو تاله یې ځکه په 1 लाख روپۍ او په 2 लाख روپۍ کانال درکوي ولې چې دلته په ملم جبهه کې خو کروڑ روپۍ کانال دی جي 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ زما د هوټل خواته په 5 کروڑ روپۍ کانال دی نو دا چې دلته راغلی په 2 کروڑ په 2 लाख روپۍ له خلکو کانال ورکړل دی خو دا د دې مسلو د وجې چې دا د دې قوم قبضه ده نو دې چې په 2015-16 کې دله ما انتقالونه واخیسته په 18 کې دله ما قبضه واخیسته د 158 کانال ما د دې قوم سره خبره وکړه د ماله پیسې راکړې په 4 کروڑ روپۍ د سره خبره وشوه 2.5 کروڑ روپۍ په ټیم باندې راکړې وې دا به دې تسلیم کا 2.5 کروڑ روپۍ راوړې ما دې قوم باندې تسلیم کړې بیا په 1.5 کروڑ د سره زموږ لانجه 158 کانال کې د دیوالو مات شوې ته په یو کې کار نه کې ته خو ټوله 600 کانال ځمکه نیوله او دا د 102 کسانو د هغه کې مالکانان دي او دا دوه خسره نمبر دي 1408/1 او 1408/3 نو په دې کې به تسخیم کیس کیږي دا نه ده چې دی به یوازې هواره علي او زما ته به بس دغه یا به دی ټوله نسي او زه به بیا د ده نه علم دی بله ورځ ده چې کوم اقدام کړلی دا ټوریزم علاقه ده او د ده سره چې کوم غونډاګان راوستي دي د بهر علاقو نه او اسلحه سره وه او دلته یې فایرونه کړل دي دا ټوریزم علاقه ده مونږ پوره امنه خلک یو مونږ دلته امن غواړو مونږ دا نه غواړو چې یو سړی دې په مونږ پسې راشي فایر دي کوي زه د حکومت نه دا خواست کوم د ډي آی جي نه د آی جي نه د ډي سي نه او د کمیشنر نه او د انتظامیه نه چې زمونږ د دې قوم سره دا ظلم ولې کیږي زما قوم جیت په پیکوړۍ خرڅولو ته نه پرېږدي د بر په لته وایي وځه او د فارش په ځای کې بلډینګونه راښکلي ده ته څه نشتي نو که قانوني او لیولي او د غریبو او د خان لپاره یو شان نو دی د قانوني خپل د ډیمارکیشن وشي دته د ځمکه جدا شي دی په ملم جبهه کې په پیسې هوټلې چې راښکلې ده د ټوریزم ځمکه ده 53 کانال ځمکه ده د سر نور ملکیت نشته په ملم جبهه ټاپ باندې 2 کانال ځمکه په چیرلې په سر کې ده نور د ټولې د فارس ځمکې نیولې دي او به زموږ د جایدادونو کې راوستي دي مونږ به د اوبه بندو دته به نقصان بیا مونږ دا رسو چې دی زمونږ د قوم سره نه کینو په بار نه مونږ پسې غونډاګان راولي نو مونږ ته خپل جایدادونو کې قانوني اوبه تللي مونږ ته نه اوبه پرېږدو دی په خپله لاره پرېږدو نو سره پیغمبري سلام و سلام نه ساتو که به دته تکلیف راغی ځان به خپل لین کوي دا زموږ قوم دی د قوم سره ظلم کوي دا قوم سره د کم وخت نه ظلم شروع کړلی چې راغلی او په زور کې جایدادونه نسي دلته یو کپلي راغلی ده د سمسنګ په نوم باندې او زما د علاقو د مشرانو
د هغې سره هر قسم تعاون کړی دی، خو چونکې هغو زموږ د هغه ښه سړیتوب نه د هغه مجبورۍ نه غلطه فایده واخیسته او خلک غواړي دا چې یاره داسې یو پراجیکټ راشي د ترقیاتي یو څیز راشي او هغه علاقې ته فایده ورسي، نو هغه خو بالکل د هغې هغه په نظر باندې ډېر لرې پورې څه نه راځي، ځکه چې کم دلته نوکران دي یا ضرورت و هغوی ته، نو هغه هم هغوی د مردان نه پېښور نه راوستي دي. حالانکې زما په دې علاقه کې دلته انجینیر هم شته، دلته ډاکټر هم شته، دلته کې هر قسم خلک هغوی ته اویلیبل دی، ښه کوالیفاید خلک شته، خو چونکې هغه زموږ دا خلک چونکې شریف دی او هغه د هغې شرافت نه غلطه فایده لي، نو په دې وجه باندې هغه زموږ سره دا زیاتیت کوي. دې نه وروسته دا خبره کومه چې دا کمپني کله راغلې ده، په هغه وخت کې د زموږ سره دا عمل کړی دی چې موږ به ستا خدمت کوو، د پراجیکټ قدر به کوو، ستا خدمت به کوو. دا پراجیکټ دا کامیابي د ټول سواد دپاره ده، یوازې ملم جبې لپاره نه ده چې د چکدرې نه ګاډۍ راکوشي هر سړی پکې کاروبار کوي. نو موږ د قدر کړلی، خپل ګاډي ول ورکړلي د پراجیکټ، خو ده زموږ سره یو عمل په هغه وخت کې وکړو د لوی اختر شپه وه، الله پې ګواه دی، موږ 12-15 کسان جرګه لاړو چې موږ په دې شکمن شو چې دی زموږ په ذاتي چراګاو شاملاتو او جایدادونو کې مداخلت کوي. نو ده ته موږ ووایو چې ته به مهرباني وکړې او زموږ په دې خبرو کې به کار نه ساتې، خو به هر حال ده د هغه وخت نه دا مداخلت دا بلیک میلینګ وکړو. موږ دا لوکل قوم 3 کاله ته وجنګولو، مطلب یو ته به یو شان ته وي، بل ته به بل شان وي. 3 کاله بعد بیا چې کله دا جعلي ډګریانو خبره ده وکړه، دا جعلي ډګریانې دي، موږ ډګریانې نه منو په دې علاقه کې چې د دې ډګریانو خبره ده وکړه. بیا موږ یو څو کسه د کېنول ګرمیټ د مات کا، بیا د دې سپیندا په مشرۍ کې دا تمام قوم لاړ او په دقه ګرین ویل ځمکه کې دا تمام قومو دا سپیندا مې سره زمونږ چې د دې قوم سره لیکل وکړه په 4 کروڑ روپۍ په 158 کنال مکه چې زما پارکینګ ته ضرورت دی، او په موږ افسرانو هم زور راوست چې دا پراجیکټ خرابېږي، تاسو پارکینګ له ځای ورکړئ. نو هغه زور راوست دی چې کله 158 کنال ځمکه ورکړه، نو د 2.5 کروڑ روپۍ ورکړې، 1.5 کروڑ ته پاتې شوې. په هغې څه وخت لانجه وه، هغه 158 کنال ځمکه چې شاټ خبرې کوو او مشتاق اسپي هغه 158 کنال ځمکه د جدا کړله. دقسې پریس کانفرنس پې شوی دی، داسې 158 کنال ځمکه جدا کړله، ځان یې پکې پارکینګ سټارټ کړی دی، موږ پې څه اعتراض نشته. اوس چې ده کوم اقدام کړی دی، نو ده اخوا په 701 کنال ځمکه په تمام اقدام کړلی چې دا اجرت یې کړی دی، په موږ پسې اجرت یې ورکړی دی، پیسې ورکړي دي. دا اجرت چې راغوښتلی دی، نو د نورې ځمکې دعوه کوله چې موږ د 158 کنال ځمکه باندې ده سره لانجه نه ده کړې، تا پوه کومه. نو ده اجرت کړی دی په تمامه ځمکه چې په کوم ځای کې ډزې شوي دي، هغه به موږ تاسو مطلب په انکوایري کې به تاسو راشئ، موږ آډیټ دي وشي، موږ به تازه وخو چې ډزې دي په موږ په کوم ځای کې کړي، په آخري بونډرۍ په موږ ډزې کړي. دا اجرت چې راغوښتلی دی، دا د په پیسو راغوښتل دی. بیا دی په مردان کې کسان پیدا کوي د نوابانو په نوم، د مردان نوابان نه د چاردیوارۍ ټیکې کوي په ژبه کې، او نه د ده سره مزدوري کوي. نو دی د نوابانو په نوم کس راولېږي چې دا د مردان نواب دی، هغه نواب نه وي، خو دی راولېږي چې دا نواب دی او بدماش دی. ده پسې موږ هم داسې کسان پیدا کولی شو، خو موږ دا خبره کوو چې د دې علاقې بدنامي ونه شي، دا علاقه بدنامه نه شي. ټورسټ علاقه ده، بله ورځ دي چې داسې وکړي، نو په بله ورځ باندې 100-150 ټورسټ دغه ځای نه وتښتېده، د ده د دې پارکینګ نه وتښتېده. دی بالکل دی قوم ته په سپک نظر ګوري، دا ورته کمزوری ښکاره شوی دی. دی به هر خلکو له مطلب په کروڑو روپۍ ورکوي او ټوپکې تماشې له ورکوي چې راځئ تاسو دلته دی ولئ. نو دی چې دا کارونه وکړي، نو دا پیسې دی چلولی شي، دی خو دا پیسې به هم د ده نه بندېږي چې دی پکې 2 مړي وکړي یا پکې 4 وکړي یا پکې 10 وکړي، دا پیسې هم به د ده نه بندېږي. کمپني چې کومه ده، نو دا ډېر زیات ظلم کوي زموږ سره او ډېر زیاتې کوي. دیو دلته لوکل سړی بالکل نه مني، دلته څوک کاروبار ته نه پرېږدي، دلته څوک په نوکرۍ نه الي، دلته چې کوم قسم ظلم دی هغه د سمسنګ د کمپنۍ د طرفه په موږ باندې روان دی. حکومت ته هغه حکومت دی که زه یو ځای ته لاړ شم زما یو افسر نه مني، زه ډي آی جي صاحب له لاړم هغه وایي زورور دي، که زه ډي سي صاحب له لاړ شم هغه وایي زورور دي، که زه کمیشنر له لاړ شم هغه وایي زورور دي. زما چې څونه بچي دي، زما چې رونه دي، زما د کلي خلک چې دی داسې کس په ملم جبه کې نه چې په هغه به د کمپنۍ د طرفه ایپایر نه شوی، او ډېر زیات ظلم کېږي زموږ سره، ډېر زیاتې کېږي. مونږ کاروبار ته نه پرېږدي، مونږ خو د ټوریزم ایریا ده، دلته صرف زموږ د ټوریزم کاروبار دی. په
په سوات کې څه کارخانې په مالم جبه کې نشته، فیکټریانې نشته چې زما بچی کاروبار وکړي. زما بچی که انډ یوړ مالم جبې ته په هغه باندې مې فایر دی. زما چې کوم بچو تعلیمونه کړي وه تباه شو دي. یو سړي ته په مالم جبه کې نوکري نه میلاویږي د سمسنګ د کمپنۍ د طرفه. ما تحصیل نو لیدلی، زما قوم نو لیدلی، عدالت مونږ نو لیدلی. مونږ د دې شي نه بالکل پوره من خلک، مونږ پاک خلک وو. کمپنۍ چې کله راغله زمونږ په هر سړي فایر دی او هر سړی ګنده دی. دا ډېره یو ظالمه کمپنۍ ده. دیو سره که څوک په نوکرۍ شي د هغه په اکاونټ باندې بلیک منی ټرانسفر کړي، لکه څنګه زما سره زه یې پیسې وړی یم، زما سره ظلم شوی دی، د هر سړي سره ظلم شوی دی. دیو صرف خپلې پیسې صفا کول غواړي، دیو کاروبار کول نه غواړي. دیو ډېر زیات ظلم کوي او ډېر زیاتې کوي. او افسران د هغو افسران دي راځي، که زه معمولي خبره وکړم دونه نفري راځي چې په ما باندې په لکو روپۍ د حکومت خرڅ شوي. ډېر زیات ظلم کوي. ټرکونه د پولیسو راځي، د ډي پي او دویم کار دی چې دلته راځي، دلته په مینګوره سوات کې اوسېږي، خو دی چېرته د قوم نه یو ورځ دا تپوس نه دی کړی، ما نه دی راغلی. راځي او په پیسې کې راځي او د پیسې خبره اوري او واپس ځي. زما د قوم فریاد نه اوري چې زموږ سره کم ظلم کېږي. کمشنر که راځي صرف پیسې ته ځي او واپس ځي. نو زه د چیف جسټس ته دا ریکویسټ کوم، زه چیف آرمي سټاف ته دا ریکویسټ کوم چې زموږ سره کم ظلم کېږي، زموږ سره کم زیاتې کېږي، د دې مخنیوی وشي. او په دې د دې کمپنۍ د څخه ورو کې دا صرف خپله بلیک منی صفا کوي، دی صرف کاروبار کول نه غواړي، دی ظلم کول غواړي، د عوام سره ظلم کوي او زیاتې کوي. زما دغه خبره ده.